بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اما بعد، ورسته جلسه کې ما تاسو خدمات کې عرض وکړ چې آیا امام زمان یا د ځمکې باندې امام موجود دی یا موجود نه دی، وجود لري یا نه لري. روایت ما تاسو خدمات کې عرض کړم: من ماتا ولم يعرف امام زمانه ماتا میتة الجاهلیه. امام صادق علیه السلام فرمایي چې ای ماتا میتة الکفر، جاهلیت یعنی د کفر مرګ مرشه. کوم کس ته امام اونه پیژانده او دی روایت پوینٹ آف روایت دی روایت والا پوینٹ څه دی؟ پوینٹ دا چې پهلا من درته خدمات کې عرض وکړ چې هغه زمانہ د جاهلیت زمانہ او د کفر زمانہ وا، بدترینه زمانہ وا چې کومه زمانه کې خلکو خپلې خځې لوڼې زنده قبر کې خښولې، شراب چای غوندې څښلی شو. هغه زمانه جاهلیت زمانه وا، چونکه پیغمبر نه و. اوس اسلام شته، پیغمبر راغلی دی، خلک ته منځونه کوي، روژې دی کوي. د باوجود هم پیغمبر یې چې چا امام اونه پیژانده، د منځونو، روژو، عباداتو، حج، جهاد هر څه سره همدغه شی دی لکه د جاهلیت زمانې والا وي. مطلب څه دی؟ امام والا اهمیت همدوره ضروری دی لکه څومره د پیغمبر والا اهمیت دی. د پیغمبر والا وصی و جانشین همدوره اهمیت دی لکه څومره د خود پیغمبر والا دی. که چیرې پیغمبر جامعه کې نه، جامعه والا خلق جاهلیت مرګ مړیږي. اندی شانته که چیرې امام او حجت زمانه کې نه وي، غا خلقان ولو کلمه یې غا خلقان جهالت مرګ مړیږي. او دا زنویان اهل سنت و بزرگو علما کتابونو مدرته نمه واخسته، شیعگانو بزرگو علما کتابونو نمه مدرته ذکر که دا روایت دوره متواتر ده. خب اوس مو دا خبر وکړه چې کچا امامونه پیژاند غو جهالت مرګ مړیږي. امام دې چوک اهل تشیع شیعگان یې چې امام هغه دې څنګه الله طرف نه منسوب شي، پیغمبر ژبه باندې دغه اعلان وشي دا امام دی، دا امام دی، دا سرټیفاید امام دی. دینه علاوه د مو امام نه مانو څنګه چوک وی. اهل سنت یې څه حاکم جامعه اسلامی څه چوکم وی او غا څه حکم ورکی، غا امام دی، غا حجت دی. لکه سعودي عرب کې پهلا به شراب باندې کوړې لګی دی، بدکاری باندې به سر کټ کیدو. اوس کې آن شراب کولودی، آن بدکاری کولودی، مکمل کولودی. فیسبوک باندې یو اهل حدیث عالم سره ما باس کول، ورته ویلو څه ویلې دا اچانک تاسو یو ټرن ویلې وکړه. غي څه مو یو ټرن نه کړي، بلکې ولی امر حجت کوم اوس د ټین کې ولی امر دی شاه سلمان غکلا حکم ورکه غمو باندې حجت دی. ظلم ته وګوره، حلال محمد حرام کوي، حرام محمد حلال کوي. دا څنګه ولی امر او حجت دی؟ مو اهل سنت و مانس کې دا فرق دی چې مو امام الله طرف نه غاڼو، عادلی غاڼو، معصومی غاڼو، عالمی غاڼو. اما اهل سنت دا فرق نه کوي چې څنګه وي خو حکمران وي، مسلمان وي، او څنګه حکم ور کې غا نافذ دی او غا خلاف قیام کول، بغاوت کول یا توری او چتاولان حرام دي. دا د مو اهل سنت او ویو اف پوینٹ کې د مو ډیفرنس دی. اندیشان سره موسی تاریخ کې موجود دی. عبد الله ابن موتی مدینه کې کله چې د یزید والا بیعت نه انکار وکړ، چونکه یزید درې جرمونه ډېر غاټ کړیو. یو جرم امام حسین علیه السلام شهادت و، او بل جرم خانه کعبه باندې اٹیک و، دریم جرم مدینه باندې حمله کړی او هزاران هزار خلک قتل کو، هزاروں خزو ناموس بی عزتی وکا. نو عبد الله ابن موتی یا عبد الله ابن حنظله شو، دغه ټولو مخالفات وکړه، یزید بیعت نه منو. نو دکې عبد الله ابن عمر خلیفہ دوم زوی دا ورته لاړ کورته. نو غورته بشتره سمه که چې نه تشریف چیک دا. نو عبد الله ابن عمر ورته ډیر توندی سو ویلو چې زه د دې ته نه ورغلی چې ته د ما مهمان نوازی وکې. زه دې ته راغلی یم چې تا ته ویم چې ما رسول الله نه اورېدلی دي، ما رسول الله نه اورېدلی چې کوم سړی مړ شه
اوغه گردن کې د امام ولا بیعت نه و، امام بیعت نه و، هغه به جهالت یا د جاهلیت یا د کفر مرګ مړیږي. دا عبدالله ابن عمر عبدالله ابن مطیع ته ویي چې لاړ شه د یزید بیعت وکړه. دا هغه عبدالله ابن عمر دی چې د یزید بیعت باندې سړی بلګي چې لاړ شه وکړه، او په خپل د علی ابن ابي طالب علیه السلام بیعت نه و کړی. دا د ځینو صحابو دو چهرو والا زندگی، دوگانه زندگی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.